الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن حديث كتاب الله، فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الفرقان. صدق الله خالقنا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سنة الفاكر رجالا الله جل جلاله عما فالقرآن العظيم فاكر فرمى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إنسانان حضرت محمد عليه الصلاة والسلام أمة إنسانان مسلمانان الله جل جلاله فتاسبان يرداس مياسر وسيلة جلاله مياسرون رمضان. رمضان دا الله جل جلاله يرداس خاصية كله دي مياستا صفات بردقاء فدي مياسي کی جسمر رحمتنا و نعمتنا فإنسان باندې کوي. بیا الله جل جلاله بیا نه پشش فاونه په بل ورځ نه په بل میاسي کې داسې نعمتونه رحمتونه راوړي. رمضان دا الله جل جلاله علماء کرام فرمایي چې دا رمز څه مشتق دی، معنا دا چې ختمول میټاول یا مخاط ستیم عربیان و عربو میاسی کشیزدل میاسی رمونه ایشوال لکسیمی چه مش پشتنو ایشلی رنبی خورده روزه میاسی دا خلطالا میاسی دا بلاد میاسی دا داش عربو هم اخبال میاسی رمونه کشیزدل دا میاسی رمونه چه ستیم رالا چه دیم میاسی را ورسیدل هاگا تیم عرب سرحان اسرحت نولی چې د ګرمۍ برداشت کراولی چې اسیان یو بل شی نه نو دومره زیاته ګرمي په ریګستان د ریګ په علاقه کې شوي بل ځای دا رقم نه وي. دا د روزې میاشت په دغه سخته ګرمۍ کې راورسېدله. بیا دوی دغه معنا ورباندې کښېده چې رمضان معنا ډېره زیاته ګرمه میاشت ده. علماء کرام فرمایي چې د الله جل جلاله بیا چې په قرآن مجید کې د دې په لغت باندې دا میاشت راوړې ده چې پروردګار په قرآن پاک کې فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، چې ما نزول د قرآن مجید کړی په دې میاشت کې یا زمان نزول زیات دی په دې میاشت کې. نو رمز دا د رمز مشتق معنا دا ده چې ډېر زیات ګرم شي
چې ستیم یو زنګ کرده یو شی اوسپنه چې ستیم اور ته واچې هغه اور د دې اوسپنې زخم زنګ ختموي هډونه خالي کوي غوښې ختموي اور الله جل جلاله د مځکې پر سر واهندې شی دی چې په ځان کې وشته فنا نور کې چې هغه باقي پکې پاتې چې ډبر ور واچوي نو سخت اور ته ډبر راته ویلېږي نو معنا دا سره چې الله جل فرمایي چې په دې میاشت کې چې انسان کومې ګناوې کړي یا کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هغه ګناهونه چې د هغو ګناهونو له وجې څخه د انسانانو پر زړه باندې زنګونه پراته دي رانه زنګ ورباندې پروت دی على قلوبهم د دې پر زړه باندې ما كانوا يكسبون د هغه کسب د هغه ګناه له وجې څخه نه الله جل جلاله فرمایي چې دې میاشت انسان ورسېږي هغه د خپل زړه زنګ ختم کړي رمز معنا مټاو دي کې ګناهونه مټاو د الله جل جلاله رحمت دومره وسیع چې په دې میاشت کې سیمایان او اویا زره فرشتې د یو روزدار د انسان لپاره الله جل مقرر کړي د انسان د مغفرت دعاوې کوي محترم دوستانو الله جل جلاله قرآن پاک کې فرمایي شهر رمضان الذي بیا د علماء کرام فرمایي چې الله جل جلاله فرمایي چې شهر رمضان الرمضان شهر الله رمضان دغه د روزې میاشت دا د الله جل جلاله میاشت ده اوس علماء انسان چې سوچ وکړي چې الله جل جلاله خو دا نور میاشت هم پیدا کړي دا نور وختونه منټو سکندو شپه ورځ سهار ماښام دا ټول د الله جل جلاله په تملیک لاندې دي بیا څنګه الله جل جلاله دغه میاشت ځان ته خاص کړه چې دغه میاشت زما د شهر الله نو علماء کرام فرمایي چې دا هغه مسجد دی چې ما او تا پکې ناست یو هغه مسجد دی چې زما او ستا په دا بله کلي کې دی دا ټول مسجدونه دا د الله کورونه دي ودغه کورو ته الله جل جلاله بیت الله نه ویلې د الله کور یې نه ورته مسجد ورته ویلې مسجد معنا دا ده چې ځای د عاجزي ځان خاورې کول له صدور له خاورې سره ځان برابرول هغه یو بیت الله شریف چې کوم مکه مکرمه ده صرف مکې مکرمې ته الله جل جلاله بیت الله شریف ویلې هغه ځای خاص د ځان په نامه کړه هغه مسجد خاص د ځان په نامه کړی چې هغه د بیت الله شریف وایي داسې دا میاشت هم الله جل جلاله دا میاشت د ځان په نامه کړې ده چې رمضان شهر الله دا روزه میاشت د الله جل جلاله ده که کوم انسان د روزې مصداق د الله جل جلاله د هدایت دا مصداق وګرځوي الله جل جلاله هغه انسان ته په خپل لاس نعمتونه ورکوي الله دې والي انسان ته نصیب کړي او کوم انسان د الله جل جلاله هدایت ځامر کړي په دې روزه کې الله ته ځان کې نږدې بیا الله د انسان ته عفو وکړي نعوذ بالله من ذلك الله جل جلاله پناه غواړو په دې کار باندې چې بیا به الله جل جلاله په خپل لاس موږ ته سزا راکړي ولې دا میاشت الله جل جلاله په خپل نامه کړې ده محترم دوستانو الله جل جلاله د دې میاشتې دومره فضیلت ایښی دی دومره رحمتونه او کرامونه باندې ایښي دي چې علماء نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي اصحاب کرام رضوان الله تعالی اجمعین فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام چې ستیم روزه مبارکه میاشت ولیدله بیا یې شوه الله ته وژړل بیا یې د زړه باندې اصحاب کرام ته ویلې چې اصحاب کرامو تاسو هر وخت دا غواړاست چې زه باقي بالله سم چې زه الله ته ډېر ورنږدې سم پناه په الله سم زه د الله سم الله زما شي نو دغه میاشت مو سیزن ده دغه میاشت موقع ده دغه میاشت موقع ده په دې میاشت کې ځان ضایع نه کوي وخت ضایع نه کوي روغ صحت الله درکړی ده روغ صحت ضایع نه کوي عمر زندگی الله درکړی ده زندگی عمر ضایع نه کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي چې ابو هريره رضی الله تعالی عنه اجمعین رضوان الله تعالی عنه
تا ته معلومه ده په دې میاشت کې الله جل جلاله چې څه ټیم دا میاشت الله جل جلاله اسمان په سر ښکاره کړي فورا الله حکم وکړي او فرشتو ته چې بند کړي دا زما د قهر د غضب دروازې به نکاس هغه د جهنم دروازې به نکاس د جهنم او د قهر د غضب دروازې چې بندوي زما دشمن ابلیس شیطان هغه هم د انسان پر رګو کې داسې تیرتاوي کوي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لکه څنګه چې د انسان په بدن کې وینه پر رګو کې وینه په سپیډ روانه ده داسې شیطان هم د انسان په بدن کې داسې تیز پر رګو کې ګرځي الله جل جلاله حکم ورته کوي فرشتو ته چې راونیسه هغه زما دشمن راونیسه اوس زما د بندې زما بنده او زما بنده او زما په مابین کې راته مکالمه سره شروع ده ما او بنده به ذات په مابین سره پاتې یو چې زه اوس بندې خپل بنده ته یو میاشت وخت کوم چې اوس یو رقیب یو دشمن زما او ستا په مابین کې نشته یو د غلطوالي سړی زما او ستا په مابین کې نشته هغه له ما غلط کړي اوس موقع وه ما ته راسه اوس موقع ده ما مغفرت وغواړه اوس موقع ده ما ته وژاړه اوس موقع ده راته ما ته سجده ولګوه او ما ته عاجزي وکړه ځان له خاورې سره خاورې کړه الله جل وعلا نبي علیه السلام فرمایي چې الله جل وعلا حکم وکړي فرشتو ته چې بند کړي د جهنم دروازې بند کړي او شیطان هم بند کړه سپر پکټ په زندران وتړئ اوس ولاړ شئ د رحمت دروازې خلاصې کړئ بیا د رحمت د دروازو بعد د عرش دروازې د رحمت دروازې را خلاصې کړئ بیا راشي به اول اسمانونو ته د اسمانو کې چې څومره دروازې ټولې دروازې خلاصې کاس که په دغه میاشت کې ماته داسې انسان راغلی چې هغه انسان له خپل مور له شیدو د ونیسي بیا تر مرګه پورې دغه انسان زما په خلاف ژوند کولی زه بیا هم په دغه انسان باندې خپل رحمت کرم کوم فضل ورباندې کومه چې څومره ګناهګار انسان په دې روزې مبارکه میاشت کې د دنیا ولاړ شي هېڅکله هغه د الله جل جلاله د رحمت څخه نه امید نه دی ابدا الله د رحمت تر نظر لاندې وي بیا الله نبي علیه السلام فرمایي چې څه ټیم د رحمت دروازې خلاص شي اسمانونه ټول خلاص شي بیا الله جل جلاله اعلان وکړي سهار تر ماښامه اعلان کوي چې بندګانو په کتابو کې راځي چې طلبګار بنده دواړه چې ټول کې زما د عبادت کوونکو علاقه چې زما بندګانو زما معبودیانو راسي وما تراسي نماز وغواړئ ای ګناهګار خلکو بندګانو پرېږدئ شیطان لاره پرېږدئ اوس راسي وما تراسي ما ورته ته موقع درکړه ما ته ته اختیار درکړی دې ته واک درکړی انسان ته واک په لاس ورکړی چې انسان اوس ته واک په لاس کې نه کله شپې راځي کله ورځ راځي که په سهار راځي که په ماښام راځي او ماته زما د رحمت دروازې و انسان او تا ته خلاص وي ته ما وغواړه زما رحمت دومره وسع دی چې ته به ستړی سې ته به ختم سې مګر زما رحمت نه ختمېږي عیسی نبینا علیه الصلاة والتسلیمات یو ورځ و الله ته وفرمایي چې ای ذوالجلال ای رب کریم ذاته تا انسان څنګه پیدا کړی بیا د انسان خلق الانسان ضعیفا الله تعالی ورته انسان ډېر ضعیف پیدا کړی اولیا او ماته شایست بیان کړ الله جل جلاله پر توبه وفرمایي چې ما انسان دومره حسندار او دومره شایسته شی پیدا کړی چې ما نه په جنت کې او نه په روح زمین باندې بیا دا رقم شایسته شی نه پیدا کړی سترګې پر خپل ځای خوله پر خپل ځای پزه پر خپل ځای هر اندام له بل اندام سره برابر هر بدن چې غوږونه بدن ژوند زندګي هر اعضا برابر یو اعضا که د بل اعضا نه غټه شي په بدن کې د یو شي مثال که لږ کم شي خراب شي هغه انسان ناقص دی بیمار دی پاته دی ما انسان دومره انسان ښایسته پیدا کړی احسن تقویم ما انسان په ښایسته ژوند کې پیدا کړی دې الله ورته فرمایي عیسی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې رب کریم ذاته بیا انسان ورته درځي مخامخ یو سنجر لګیا او خوله مې بیلچی وعله غار یې کښلی ژوند زندګي یې کوله کاروبار یې کولی الله ورته وفرمایلی چې وګوره دغه انسان ته وګوره دغه انسان سپینه ژیره شوله له ځوانۍ د ونیسي تر سپینه ژیره پورې
زه دغه انسان ته په وخت رزق ورکوم. هر وخت چې د یخ کېږي د سبب د ګرمۍ ورته برابروم. هر وخت چې د ګرمۍ کېږي د سبب د یخ ورته برابروم. دغه انسان ته ما روغ صحت ورکړی، ما ناروغۍ د باندې راوستلې، تر سپینه ژبه عمر پورې ما دا انسان خوشحاله او آباده ساتلی دی. نن هم دغه انسان دا دی لګیا د کلمو بیلچه وایي. الله نبینا علیه السلام ته فرمایي الله ته وایي ته ځینې واخله بدنه زه دا قوت ځینې واخله. الله جل وعلا قوت ځینې واخلی، انسان عجز شولی، پر هغه ځای پرېوتلی، کلنګو بیلچه پر هغه ځای پاتې شوله. والبس اوس انسان ته اوس ورشه دغه انسان به ارمان کوي چې کاش ما په عبادت کې وخت تېر کړی وای، چې کاش ما په لمانځه کې وخت تېر کړی وای، چې کاش ما د الله په یاد کې وخت تېر کړی وای. بیا الله ته فرمایي چې عیسی نبی علیه السلام ته وجه بیرته ودغه انسان په عمر ورکوم، بیرته قوت په طاقت په بدن کې ورکوم، بیا ته ورته دغه انسان ته خیال وکړه. الله جل جلاله بیرته په قوت ورکړي په بدن کې، انسان راپورته شوی په قوت کې، بل خوا یې ونه کتل، د الله شکر یې ادا نه کړی، بیرته خپل کلمه بیلچه راواخیستله، ژوند زندګي کې مشغوله شولی. عیسی نبی علیه تسلیمات چې څه ټیم ورغی آن یې جلمه کړی، ورته یې روغ ولې سلامت ولې الله جل جلاله قوت ته واخلئ. بیا په قوت چې ستا څه ارمان وي اوس ته ناروغه شوې، اوس بېرته روغ شو، ستا بېرته ولې ته الله هېر کړی. ولې زه چې څه ټیم قوت زه ولیدلم، ما یې وار خیال ولیدلی چې کاش الله دې یاد کړی وای. بیا خیال ولیدلی چې زما په بدن کې قوت وای، ما به د مځکې سره سرېلی وای، په کلنګو په بیلچه باندې په خوارۍ باندې ما به مځکې ته پښو کتلي ولی، کاروبار ژوند زندګي به م کړی ولی. ما چې الله بېرته قوت راکړی، زما چې غفلت اوسي ما الله هېر کړي، بېرته به دنیا په ژوند کې ځان اخته کړي. الله د نبي علیه السلام فرمایي چې ای بندګانو، الله جل جلاله ای زما امتیانو، الله جل جلاله زما په امت باندې یو خصوصي نعمت د روزې مبارکې دا کړی چې بل په یو امت باندې نه دی کړی. اوله دا ده چې روزه یې ټول ورته اسانه کړې ده. روزه دا ده چې سهار څه ټیم چې لمر سپېدې چولې دا ټیم د انسان روزه سي، بیا چې څه ټیم سپېدې ختمېږي، ماښام کېږي، د ماښام اذان کېږي چې لمر پټېږي، بیا د انسان خوله خلاصه ده. وایي نور امتیان خو داسې نه وله، هغو به اول ماښام روزه خلاصېدله، ګنټه دوې ګنټې به روزه بله ځای ته نه وله، بیا به بېرته روزه په هغه شپه باندې ورته شروع شوله، بیا به بل ماښام دغه انسانانو دغه امتیانو به دا روزې ولې. و دومره مشقت، دومره تکلیف چې دغه امتیانو دغه امت ته تېرو امتیانو وړی دی، زما په امت باندې دومره تکلیف نشته، دومره مشقت ورباندې نشته، الله ته اسانه کړی دی. بیا الله جل جلاله نور امتیانو ته دا وخت موقع نه درکړې، خاص کر زما امتیانو ته دا موقع ورکړې ده چې ای زما امتیانو، ای د الله بندګانو، الله جل جلاله و تاسو ته په دې روزه کې نفل د فرض په ثواب درګرځي. فرض په 80 په بل روایت کې راځي په 80,000، په یو روایت کې راځي په 90,000، بل راځي په اول روایت کې په 80,000 درجې په هغه مرتبه باندې الله تعالی ته دربځي. یعنی یو په 9 چنده، یو په 9 چنده دا و انسان ته الله جل جلاله د هر عبادت جلا صدقه او خیر او عافیت انسان به پیږي. بل محترم دوستان، نبی علیه السلام فرمایي وایي څه ټیم چې الله جل جلاله انسان ته توفیق کړي زما امت ته روزه ونیسي، په اوله شپه چې د انسان د روزې نیت وکړي، بیا تر ماښام پورې الله جل جلاله د دغه انسان د روزې له برکته پاک پروردګار هغه 80,000 کسان چې په هغو جهنم واجب دی، الله جل جلاله انسان له جهنم څخه خلاصي. بیا دغه رقم ضرب ورکړه تر اخري ورځې پورې دغه رقم دی، بیا په اخري ورځ باندې کښېنه اخته په میاشت باندې بیا الله جل فرمایي یا انسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسانه ته زما دپاره بوج وړې، زه ستا له بوجه خوشحاله یم، په دې واسطه باندې په ملاقي سره ما ته ملاقات وکړې. نن چې ما ستا د روزې له برکته له اولې بیا تر اخره چې څومره کسان ستا له روزې له وجې د جهنم څخه راګرځولي، نن یوازې زه بیا په انعام کې د هغه قدر د ټولې میاشتې قدر جهنمیان یو بیا ستا له روزې راباسم.
دا اتلس لکه انسان د یو ورځ د تېر کوچنۍ هفته د ورځې د شپې باندې انسان بیا الله د بیا له جهنم راباسي. هغه کسان چې په هغو جهنم واجب دی، هغه کسان د الله قهر نظر باندې سوی دی، غضب ورباندې سوی دی، الله جل جلاله د رحمت په نظر کې دا انسان بیا راوله. دا د یو انسان ادنا امتي الله تعالی نبی اسلام فرمایي دا یو برکت ده. بل چې څه چې زما امتي روزه ونیسي خاص د الله جل جلاله لپاره، بیا د امتي زما د امتي لپاره درې حصې اوبه چې کوم په روح زمین کې الله پیدا کړي، بیا هغه اوبه چې الله جل جلاله په مځکه کې سمندرونه جوړ کړي، لوی ډیمونه سمندرونه جوړ کړي چې په دې کې څومره مایان دي، دغه مایان سهار تر ماښام تر روزه ماته پورې زما او ادنا یو امت د جلال جلاله مغفرت دعا وکړي. وایي دغه بل دلال نعمت دی، زما په امتیانو په خاص امتیانو باندې الله کرم کړی دی چې څه چې زما امتي سهار پېشنمۍ وکړي بیا د ماښام تر روزه ماته پورې، وایي دغه انسان دپاره الله جل جلاله په اسمان کې اویا زره فرشتې ورته مقرر کړي چې دغه انسان ته د مغفرت دعا وکړي. انسان سوچ وي چې ما او تا د حیوانات دعا وکړي، ما او تا د ملایکې او فرشتې دعا وکړي، د الله رحمت دروازې راباندې خلاص کړي. ای انسانه ته به کوم بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم، ته چیز په غفلت کې اچولی، ته چیز په غرور کې اچولی د خپل رب کریم ذات څخه چې بیا و الله ته نه ژاړې، و الله ته فریاد نه کوې، بیا هم په ریاکاري کې شروع یې، بیا هم په سود کې روان یې، بیا هم په غلا او په تهمتو په بدعتو په کفر په شرکو په تهمت کې روان یې، په منافقتو په شر کې روان یې. الله جل جلاله فرمایي چې زما له قهر غضب ځان وساته، له ما ویره پیدا کوي، له ما وویرېږئ، له یوه اسمان له مځکې له ستورو چې زه دې باندې اسمان راکوز کړم په دې مه ویرېږئ، له ما وویرېږئ، زه رب کریم ذات یم، زما داسې ان بطش ربک لشدید، که ما ونیولاسه زما نیول ډېر سخت دی، که ما ونیوله زما حساب له دې څخه ډېر سخت وکړمه. نبي علیه السلام فرمایي چې الله جل جلاله زما ان حسابا یسیرا، په قرآن پاک کې الله فرمایي حسابا یسیرا چې د مسلمان انسان سره د نبی علیه السلام د امتي سره به الله جل جلاله اسانه حساب کوي. النبي علیه السلام فرمایي چې زما له امتي سره به حساب نه کېږي، که حساب له کوم چا سره وسولئ هغه د الله په قهر په غضب کې راځي. ولې یو انسان داسې نشته چې هغه به عملنامه داسې ورته پېښ کړي الله ته چې دغه د زما عملنامه واخله، ما داسې حساب درته کړی دی چې الټه به الله جل ما ته جزا راکړي، سزا به نه راکړي. وایي زما امتي به د حسابا یسیر مراد زما امتي به صرف د الله په حضور کې پېښېږي. الله جل جلاله به دغه انسان ته په شل لاس عملنامه ورکړي، عن یمینه په شل لاس باندې عملنامه ورکړي، بیا به دغه انسان روان وي خپل جنت خوا کې په خوشحالۍ سره. محترمو دوستانو، الله جل جلاله د روزې میاشته فرموز تاسو باندې داسې د رحمت میاشته ګرځولې ده، داسې د رحمت میاشته ګرځولې ده چې داسې د رحمت میاشته بیا الله جل جلاله فرمایي چې رمضان شهر الله، دا رمضان دا روزه مبارکه میاشته دا زما ده، شهر الله، کعبه شریف د ځان په نامه کې د بیت الله، هلکې دا مسجدونه دا هم د الله دي، مګر مسجد ته مسجد ځکه وایي چې په مسجد یعنی ځان خالي کول، ځان له مځکې سره په خاورې سره برابرول، ځان الله په عاجزۍ کې پېښول، دې ته ځکه مسجد وایي، ورنه دې ته بیت الله شریف ویل کېږي. په لحاظ الله جل جلاله بیت الله شریفه د ځان په نامه کړې ده، داسې روزه مبارکه میاشت د ځان په نامه کړې ده. اوس محترمو دوستانو، انسان دې سوچ وي چې زما 5 وخت لمونځ دا پر ټیم دی، زما 5 وخت لمونځ دا سم دی، زما روزه مبارکه زه نیسم، په دې کې منافقت کوم، په دې کې تهمت وایم، غیبت کوم، شرک و کفر راځول کېږي، لوړې قسمونه په موږ کې ډېر داسې کېږي، او خصوصا بالخصوص په موږ کې سود ډېر دی، ځکه الله جل جلاله په قهر دی چې په نوروز په دوبي کې موږ باندې یخ دی. دا موسی علیه نبینا علیه السلام چې څه چې الله جل جلاله ملاقات وکړي و الله ته فرمایي چې پاک پروردګاره ای رب کریم ذاته چې ته ناراض شې ته کوم کارونه کوې؟ الله ته فرمایي 3 کار کوم. اول کار دا کوم چې موسم به وخت راولم،
چې هغه موسم چې هغه د دوبی وي سوی د خوشحالي زه په هغه کې ژمی درته راولم هغه موسم چې هغه د ژمي وي ته د ژمي تیاري کوه په هغه موسم کې زه پکې وچکالي راولم بارانونه درته بندوم یخ در باندې نه وي ګرم موسم در باندې راولم یو حالات دا سره بدل شي دوم زه په خلکو باندې ظالمان حکمرانان مسلط کم ظالمان مشران باندې مسلط کم ظالمان خلک باندې مسلط کم چې بیا دغه انسانان تر خولې حق خبر نشي ایستلی بیا دغه انسانان د الله جل عبادت فقط زړه نشي کولی او دریم کار دا کومه چې زه دنیا د بخیلانو خلکو په لاس کې واچوم چې بیا غریبانان خلک وسود ته محتاج شي بیا غریب سړی دا غلا ته و شراب څښلو ته و سمګلینګ ته و بل شي ته داسې کار چې هغه د الله د ناراضګۍ کار وي وزر ته محتاج شي وترونو نقصانو په دې انسان به سر خلاصوي چې الله جل رحمت نه سبا وسیع دی پراخ اخلاص دی موږ به د الله له قهر له نظر ځان ساتو الله دې هر مسلمان جن وساتي بل محترمو دوستانو خصوصي نعمت الله جل روزه کې دا پر انسان کړی چې انسان ته موقع د عمرې ورکړی دی هغه انسان وسدار دی د عمرې محترمو دوستانو د فرضي حج عبادت دومره زیات نه دی لکه د عمرې عبادت چې څومره په روزه کې الله انسان ته ورکوي لس شپې عمره دا پر انسان باندې خامخا انسان وکړي د دغه ثواب د دغه ګټه به و انسان ته په هغه جان ښکاره شي دغه انسان بیا په هغه جان کې پر دې خبر افسوس کوي چې کاش چې ما ته دوباره الله ژوند راکړی ما به ټوله ورځ په عمره کې تېرولی ما به ټوله ورځ په حرم شریف کې په مدینه منوره کې تېرولی الله دې هر مسلمان ته نصیب کړي محترمو دوستانو خصوصا بالخصوص په روزه کې د نظر ډېر خیال ساتئ د غوږو د اوازو د ګانو دې خیال ډېر خیال ساتئ د بدعت د کفر د شرک ډېر خیال ساتئ د انسان لوړې کېږي په لوړې کې انسان د کفر ورکېږي انسان جذبات دومره زیات چې انسان د کفر او شرک ورکېږي الله دې هر مسلمان دې وساتي دعا غواړي امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه الذين خلقوا العالم بالعرباء اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وانزل مقعد المقربة عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وانزل مقعد المقربة عندك يوم القيامة يا إله الرحمن الصمر على الإسلام والسلمان فرطول من يقبل رحم كرامك فرطول من يقبل فضلك يا إله الرحمن الصمر على الإسلام والسلمان خصوصا نور اطلاع عزان قريبان الدنيا نصطيري بعد بلغة دي طول قبرون ورمنا وركي ودي فرحال بان رحم وكي ودي فرحال بان خصوصي رحم فضل كرم وكي يا فاك برودگار چې موږ دې فرحال باندې راسو بیا پر موږ باندې خصوصي فضل رحم کرم وکي فاک برودگار سمع علی الاسلام والسمانان په عبادت کې مشغوله دي په روزه کې مشغوله دي اله الرحمن دا یو عادت چې وتا کې کو پاک برودگار چې موږ په عبادت باندې قبول او منظور وګرځي موږ په عبادت باندې قبول او منظور وګرځي یا اله الرحمن تاسو ملاس په تګ صاحب در کې پښې میاست پښې ورځ من د الله پورته کړی اله الرحمن ته خورس په قیامت نبی علیه السلام شفاعت هر امتی ته نصیب کې هر امتی ته نبی علیه السلام شفاعت نصیب کې نبی علیه السلام شفاعت هر امتی ته نبی علیه السلام نصیب کې یا اله رسول الله علیه السلام سبحان دي فاقول لك ماران فكروت فازل مجلسي طول الشفاء كاملة عاجلة دائما مسلمين وبركة سمع على الإسلام والسلام يا إله الرحمن لكن بأمن دي باتفاق دي باتحاد دي يا إله الرحمن صلى الله عليه وسلم هداية الصراط المستقيم توكل أو هداية الصراط المستقيم توكل أمن اتفاق ونسيك من محبة ونسيك صلح ما بين سوروك يا إله الرحمن تدر رحمت وبدا هر مسلمان دار انس د جن فضلبان یوتیر کې یا اله الرحمن سمر على الاسلام والسلمان پر ټول باندې بقدر مطابق د خیر د رحمت بارانونه وره د خیر د رحمت بارانونه وره اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وازواجه وذريته يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين يا ذا الجلال والإكرام ونفوض أمورنا إن الله بصير بالعباد آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله يعني ذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر في الذكر مثل الامر جليل البرهان فخيم الاسم عزيز العلم وسيل الحلم كثير الغفران جميل الثنايا جليل العطاء مجيب دعاء عظيم الاحسان سليم الحساب شديد العقاب عليم العذاب عزيز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث للأسود والأحمر المبعوث بشرح الصدر ونفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين خلصوا العرب العربة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد والتقوى واتقوا الله فإن التقوى ملاك حسنة وعليكم بالصدق فإن الصدق يؤتي والكذب يولد وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وازواجه وذرياته اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام وعلى ال سيدنا ومولانا محمد بعدد من قال وقام وعلى اله وعلى اصحابه وعلى جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين خصوصا على خير البشر بعد الانبياء بالتحقيق امير المؤمنين ابي بكر الصديق رضي الله تعالى وعلى مزين المنبر والمحراب امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وعلى مزهر العجائب والغرائب امير المؤمنين علي بن طالب كرم الله وجهه وعلى كامل الحياء والايمان امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى وعلى مزهر العجائب والغرائب امير علي بن طالب كرم الله وجهه وهمزه اسد الله واسد رسوله
اللهم اغفر للعباس والذي مغفرة الله وعظم مغفرة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابه لا تتخذوا من مال غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والسلطان ظل الله إلا من أنا سلطان فلعن الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. سكون السبت راس بنانا راس مقصد راس بنانا راس موبايلون الشامبر.